أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك وإذ غدوت پدې کې د احد غزا طرف ته اشاره ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحیح سحر وختي وته د کور د عائشه رضی الله عنها د کور نه دا دریم کال د هجرتو او دا د روزي پسې میاشت کم دا چې هغه د عربی کې د شوال میاشت وي او زنانا دی ورته د خالی میاشت وي. د کافرو تعداد 3,000 د دې کافرو په دې لخر کې 200 کسان هغه خدازیو چې هغه زغره اغوستي وي 200 پاسونو سوارو باقی په وخانو سوارو ځان سره دمه راوستي وي او مطلب دا و چې کله مونږ ته فتح ملاو شي نو بیا به مونږ څه کو شرابونه بس کو او د ډېرې خوشحالانه به دا ډمې ګړو. د مسلمانانو مجاهدینو تعداد 1000 کسان او په ټول فوج کې 200 آسونه او د ټولو مجاهدینو سره تورې هم نه وي. انو بیا په دغه وخت کې مسلمانانو د سحر په مانځ کې دی ولاړو چې عبد الله ابن ابي منافق د 300 کسانو سره د میدان جنگ نه واپس شو. ځکه دغه مسلمانانو سره د خو منافق نو الله جل جلاله په دې آیتونو کې د جنگ احد او د جنگ بدر واقعا هم دغه یاد دهانی الله جل جلاله ور کوي چې د بدر په غزا کې چې دا د رمضان شریف په میاشت کې شو او د کفارو د کافرو شمیرو دا 1000 کسانو د مسلمانانو تعداد 314 او د ټول فوج سره 200 او یاو خان او اتو سره توري وي خدا الله مدد وسره. نو الله جل جلاله دغه واقعات په آیاتونو کې بیانوي. وایذ غدوتا او کله چې د سحر وخت لاړې من اهلک د خپل کور والونا د خپل کورنا من اهلک د خپل اهلنا مراد نه د عائشه رضی الله عنها کور دا غیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریف یوړو. تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال تبوئ المؤمنین خودلتا اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مؤمنانو ته مقاعد هغه مورچی هغه څنګهونه مرکز د جهاد للقتال لپاره د جهاد نو مورچی دی ورته بدلته کې کینې ته بدلته کې والله سميع عليم الله اوریدن کې خبردار دی. اذ همت طائفتان کله چې قصد کاغه دوړل منکم استاسنا ان تفشلا دا چې بوزدلش چې بوزدلیو والله وليهما الله جل جلاله کار ساز دې دواړو ډارو دی. وعلى الله خاص په الله باندې فليتوکل المؤمنون توکل دیو کی ایمان والا. ولقد نصرکم الله آیات دهانی ول ورکی د امداد او یقینا نصرکم الله امداد کو تاسو الله تعالی به بدرین په جنگ بدر کې وانتم اذل و تاسو کمزوري فتقوا الله یریګه د الله لعلکم تشکرون دې د پاره تاسو شکر ادا کړئ. استقول للمؤمنین کله چې ویل تاسو للمؤمن پیغمبر اسلام ته الله فرمایي کله چې ویل تا للمؤمن ایمان والو ته علی یکفیکم آیا کافی به نشي تاسو د پاره ای یومدکم چې امدادو کې تاسو ربکم رب تاسو به 3000
پدریو زرو من الملائکه د ملائکونا منزلین نازل کړي شوی د اسمان نه بلا ولنا ان تصبروا کجر تاسو استقامت اختیار کړه په خپل دین باندې وتتقوا د الله نه یریده وياتوکم من فورهم هذا وياتوکم او راشی دی یعنی دا کافر تاسو ته من فورهم د وجه د هغه جوش د دینا هذا چې دادی یمددکم ربکم امداد بو کستاسو رب ستاسو بی 5000 من الملائکتی پا 15000 د فرشتو مصومین چې پاغي باندې با نخې لګون کی وی د جنگ مصوم او یا چې کومه مصومین نشاندار وي پاغي باندې بزان لا د جهاد خپل نخي وما جعله الله او ندے ګرځول د امداد الله تعالی الا بشرا لكم مگر خوشخبری استاو د پاره ولتطمئن قلوبکم به او دې د پاره چې مطمئن شي زړه تاسو په دی باندې ومن نصر او نه د امداد الا من عند الله العزيز الحكيم مگر د الله تعالی طرف نه چې زور اور دی په ذات ته ليقطع طرفا من الذين كفروا د دې د پاره چې کټ کی پریکړي طرفا من الذين یو حصہ دا کسانو نه کفرو جای کافر دي او یکبتهم او یای الله جل جلاله ذلیل کی فینقلبوا خائبین نو واپس به وګرځي دي خائبین نا امیدا لیس لک من الامر شیء نشترستا د پارا د اختیار نه څه او یتوب علیهم توبه قبلی پدی باندې او يعذبهم یا ورل عذاب ورکی فانهم ظالمون یقینا کی دی ظالمان دی ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله د پاره دی هغه څه چې پاسمانو کې دی هغه چې پزما کې دی یغفر یعنی ټول مخلوقات دا الله پیدا کړی دي د الله جل جلاله د حکم دلاندې دي یغفر لمن یشاء بخانه بکی الله تعالی هغه چې خوښی شي او يعذب من یشاء عذاب ورکړي هغه چې خوښی شي والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان